یو زوی د پلار سره په کاروبار کې شریک دی، خوراک سکا کې یو ځای دی، خو د دې زوی په دغه کاروبار کې نه مستقل حصه شته او نه د سره ځان له دومره مال شته چې هغه د نصاب اندازې ته رسي، نو بیا په دې زوی باندې قرباني واجب نه ده، بلکې که دغه کاروبار د نصاب اندازې ته رسیدو نو صرف په پلار باندې قرباني واجب ده او په دې زوی باندې قرباني واجب نه ده. دغه شان که ګڼ زامن د یو پلار سره اوسیږي، خوراک سکا کې یو دی، کاروبار یو ځای دی، خو د دې زامنو په کاروبار کې مستقل حصه نشته دی او نه د هر زوی سره دومره سرمایه شته چې د نصاب اندازې ته رسي، نو بیا په هر زوی باندې قرباني دا واجب نه ده، بلکې دغه کاروبار او دغه سرمایه که د نصاب اندازې ته رسیدنو صرف په پلار قرباني دا واجب ده. خو ګوره که زامن د پلار سره په کاروبار کې شریک دي او دا کاروبار کې د دې زامنو مستقله حصه شته، که په تقسیم کې کنه نو هر یو ته دومره حصه رسی چې هغه د نصاب اندازې ته رسی، یا کاروبار شریک دی او په هغې کې مستقله حصه خو نشته، خو د هر زوی سره دومره بینک بیلنس شته دی ذاتی چې هغه 2.5 تولی سپینو زرو قیمت ته رسی، دغه نصاب دی دغې ته رسی، نو ګوره بیا په دغه زوی باندې بیا قرباني څه ده؟ دا واجب ده، داسې نه چې صرف پلار قرباني وکړه او ګینې د ټولو زامنو له طرفه شوله. دا مسله د کلیر وي، په دې باندې ځان پیکا. بله مسله داره چې په یو سړي باندې یو سړي څه خو سرمایه شته، پیسې ورسره شته، خو په ده باندې قرض دی، نو ګوره چې یو سړي سره پیسې شته که نه، دومره پیسې ورسره شته، دومره مال ورسره شته، مال تجارت د ضرورت نه زیاتي سامان وغیره چې د هغې اندازه د 2.5 تولی سپینو زرو قیمت ته رسیده یا د دین اوړېده. زه به مثال دار کم لکه 1,30,000 نصاب دی، خو د باندې قرض 1,00,000 روپۍ دی، نو چې قرض یې تیمن پې کړو 13,000 د سره پاتې شو، نو په 13,000 خو بیا قرباني واجب نه ده. په خبره باندې پوه شوي؟ یو سړي څه سرمایه شته، خو په ده قرض دومره دی چې قرض یې تیمن پې کړو که نه، نو د سرمایه د نصاب نه راکمېده، نو بیا به ګورئ په ده قرباني واجب نه. دا مسله د ځان سره یاد ساتئ. بله دا مسله ځان سره یاد وساتئ چې د قربانۍ د واجبېدو دپاره په مال باندې کال تیرېدل دا شرط نه دی. ګورئ د قربانۍ د وجوب دپاره په مال باندې کال تیرېدل شرط نه دی چې کال پې تیر شي نو ګینې په تا به قرباني واجب کېږي. دغه مسله په زکات کې ده، بلکې قربانۍ کې دا مسله ده که په چا باندې چا سره د اختر په ورځو کې غټ اختر لومبۍ ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ د نور پرېوتو نه مخکې دومره پیسې رالی چې 2.5 تولی سپینو زرو ته قیمت رسیدو یا د دینه سیوا، نو په دقه کس باندې په دقه ورځ کې قرباني څه ده؟ دا په باندې واجب ده. دا مسله چې کلیر وي دارې تاسو ته پتی. بله مسله داره چې رونه په خپل منځ کې په کاروبار کې شریک دي، ګڼ رونه په خپل منځ کې 2 رونه 3 رونه 4 رونه دا په خپل منځ کې په کاروبار کې شریک دي او خوراک سکا کې څه دی؟ دا یو ځای دی. اوس د دغه کاروبار سرمایه چې په دې رونو تقسیم کې که نه، نو هر یو ته دونه مال نه رسی چې هغه پې د نصاب خاون وګرځي، نو په یوم قرباني واجب نه ده، بیا په یوم قرباني واجب نه ده. خو ګوره که ګڼ رونه شریک دي، کاروبار شریک دی، خوراک سکا کې شریک دی او دغه سرمایه د کاروبار دی په ټولو تقسیم کړه او هر یو د نصاب مالک جوړېدو، نو ګورئ بیا په هر یو قرباني واجب ده. د یو ورور د طرفه به د ټولو دپاره قرباني نه کافي کېږي. دا غلط فهمي دې زموږ د مز نسئ، دا دې ختمی چې بیا به هر یو قرباني کوي. داسې ونه کوي چې کاروبار شریک دی یو ورور وکړه نو ګینې دا د ټولو د طرفه کافي او شافي شوه، دا خبره به صحیح، دا به غلطی، ټول به قرباني کوي. دا یو څو ضروري مسلې د قربانۍ متعلق پاتې وي مال چې دا هم د ملګرو سره شیر کو. تاسو یې ملګرو ته ورسوئ چې چاته دا مسله وي نو چې واضحه شي ورته، نو موږ او تاسو ته په الله اجر راکړي. وصلی الله علی النبي الامین.